کاټا کړی دی 15 لکه روپۍ پکې لیکلي دي 15 لکه روپو کې چې کوم دی نو ماله دي 3 لکه راکړي زه نه کوم دلته کار زه خو دونه کومه چې بچول یې ګټم دې ظالم زما ځای وران کړو 20 کاله مې په تېر کړه 20 کاله اوس ته چې کوم دی ځای وران کړو ولې وران کړو او دا ویډیو دوره شیر کو هر یو ځای شروع کوم د الله په نوم چې لوی بخښونکی مهربانه یم کوونکی دی السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو زه یم ستاسو ورور ستاسو خوږ مرګلی رانه نن هېر کړی ده چې دې حاجي صاحب ژړا مې اورېدی قسم دې هر څه یې رانه هېر کړي دي نن به زه حاجي صاحب نه تپوس کوم چې دې کې مې 200-300 روپۍ ګټلې نن راځي دې حاجي صاحب نه مونږ تپوسونه کوو چې داسې وایي سلام علیکم حاجي صاحب داسې ښه خیر حاجي صاحب چې ته راتلې تا ته یې زه ړنګ کړی و زه چې راتلم ما د یېرې نه چې کوم دی نو هر څه به جدا کېښوسته او تل او کاڼي او پروټ هم لاندې پراته دي پکې او ټول یې هر څه مردار کړي دي زه یې راله وران کړی دی او دله ما ووټ ورکړی دی ما یاره دا ښه سړی دی دې خوا وګوره دا د بیټ والا دی او بیټ کوي او زما مخامخ چې کوم دی نو بله ورځ د بیټ کوو او زه د 70 کال عمر سړی یم ده چې کوم دی نو زما ځای وران کړو ګر چاپېر چې کوم دی نو دې خوا ګوره دنیا چې کوم دی نو زما هر څه صحیح ده او زما ځای وران کړی دی ولې وران کړی دی ظلم یې کړی دی ناجیز یې کړې ده او زه به ورته خیرې کوم پرېږدم یې نه ده ماله چې کوم دی نو سید کاټا کړی دی 15 لکه روپۍ پکې لیکلي دي 15 لکه روپو کې چې کوم دی نو ماله دي 3 لکه راکړي زه نه کوم دلته کار زه خو دونه کومه چې بچول یې ګټم دې ظالم زما ځای وران کړو 20 کاله مې په تېر کړه 20 کاله اوس ته چې کوم دی ځای وران کړو ولې وران کړو حاجي صاحب تاسو زمونږ د دومره خلک د به ټول هغه به ته کیسې را کنه ته خفه کېږه مه سیره کنه انشاءالله مونږ چې کوم محمد طفیل خان فاونډیشن چلل ده دا اوس تاسو پره پره همت کیسې را کنه ته به حوصله وکړې سیره صحیح دی صحیح دی دا ګره کیمره ورته نږدې راکړه ورته یې کوه حاجي صاحب دې حالت تاسو ګورئ که نه پلیز دې څه څوک تون کول غواړي نو خامخا یې ورته وکړو دغه ځای و دې کې به ورځې کم از کم ترین کومه چې راشي زما ږیره ورسېږي زه هېڅ پې ترین کوم هېڅ پې هغې ته وایي چې دا ټوله تاڼه ورسره وي او د هغه ځای نه هغه ځای پورې ټول ورسره وي هغې ته هېڅ پې وایي او ډېس پې هغې ته وایي چې هغه د یوې تاڼې مشر وي زه هېڅ پې ترین کوم چې اوس کال ورته کوم چې راشي او دې ځای کې زما موقع وګوري او ما سره یې ظلم کړی دی او پهلې ووټ والا ما ورکړی دی پهلې ووټ ما ورکړی دی جدیږه او جدیږه او جدیږه زه خو یې غر کړلم د بچو پورې یې غر کړلم 2 روپو درک راسه نه لګي زما 70 کال عمر دی 20 کاله ما دلته تېر کړه دلته پټې دلته پکې ولاړو او مونږ به نور څه ووایو دې حاجي صاحب خبره تاسو خپله اورېدئ څه پکې شته نه څه مونږ ووایو دا به څه وي په دې خاورو باندې دې قسم دې ورځې 200-300 روپۍ ګټلې ما بله ورځې کتو دلته به ناست و ناست به اوس مازدیګر به وروتو ماښامه پرې به ناست و زه یې ورته ړنګ کړو زه غریب و چېرته لاړ شي قسم دې که ورته دې 0 روپۍ وي څه جوړې کړي دا ته زه قسم پې خورم نشته ورته زه یې حالات ګورم چې راوړي خبرې راوړي دا زه یې ورته ړنګ کړو دغه وتښتېدو غریبداره نه سبزیان یې وګوره کومه سبزي وه میوه وه یې ورته لاندې لښتي کې ګزار کړې ده زما پراته دي لږ پروټ زما پراته دي دلته یې شیندم چې دا خلک یې وخوري دا جای مال د خدای د ما ده دا 10 کاله کېږي دا غریب سړی ناسته بچو ته مزدوري پې کوي
او په دې څنګ یو مرمرو ناسته د ما په خپل حق ناسته د ما انتقالي ځمکه ده او تا د خاوره واړولې او د سوري لاندې نه جاته مو کتل ډېر ښې را سره کړي دي الله دې ورسره ښه وکړي او ما سره د حاجي صاحب ډېر ښه کړي دغه خو ویلو که نه حکومت خو ویلو زه به غریب یو کړم غریب یې تباه کړو غریب یې غر کړو 1500 روپۍ د مسکین سړي نه روزانه ځي 1500 روپۍ د مسکین سړي نه روزانه منډې وایي نو دا راته ویوه چې دا به څه کوي کوم ځای نه بیا برابروي اسمان نه به برابرېږي زه خو چکله نه کومه جواري نه کومه پوډر نه خرڅومه چرس نه خرڅومه زه پروټ خرڅومه 20 کاله مې تېر کړل دلته 20 کاله ناست یم دا بچي زما مخامخ راغټ شوي دي دي که نه دي صحیح ویم که دروغ ویم چا سره مې جنګ جګړه کړې ده چا ته مې ضرر رسولی دی تاسې زما په حل خفې وئ که خوشحاله وئ نو قانون خدا جی صاحب زه ګورم ته په دې چوک کې کینې اندي ګل آباد چوک کې دا میوه خرڅوي نوي ورسته دومره میوه 1000-2000 میوه راوړي څه پکې وګټي او حکومت راشي دې غریبانو ته ځای ړنګ کړي اخري دا غریب چېرته لاړ شي سامان یې ورته اوچت کو وړو اسمان څه خبرې کوي په 1300 روپۍ وړو بیجي څوک غواړي ټماټر 200 روپۍ کیلو څوک غواړي چې دغه دلته ناسته سبا څه چاته سوال کوي وایي پاکستان کې سوالګاري زیات شو پاکستان کې خلګري زیات شو سوال زیات کوي خلک اخري دا چېرته لاړ شي دا وګوره دا ټول خلک موږ څه موجود دي دا ګورئ دا په همدې حاجي صاحب باندې خفه دي نو دې وګوره غریب دا حل دی غریب تباه دی غریب تباه دی دا وګوره زړه خراب شو دا بوځي هسپتال ته بوځي رشکې کې واچوي زمونږ سیده راوړو دا چې صاحب ګلاب ته دې هسپتال ته بوځه ګلاب ته وایه کا ګلاب کا اوچت کا اوچت ما بابا اوس مرو هسپتال نه وخت لګیا دی خپل همت بیا کوي کیمرا لګاو وروړو خپل همت بیا کوي خو زه به دا دومره ووایم نو پلیز پلیز ټولو مسافرانو ته ټولو مسلمانانو ورونو ته مو دا ریکویسټ دی چې چا دې سره څومره هیلپ کېږي څومره تعاون کېږي نو دې سره یې وکړو چې دا حاجي صاحب د خلکو ته یې وښیو چې موږ دې ځای نه پوڅېږي دې ځای نه دا حاجي صاحب خپل همت بیا شروع کړو اوس نو دې سره چا څومره تعاون کېږي څومره هیلپ کېږي نو پلیز موږ سره یې وکړو موږ به تاسو مننه دې ته ضرور رسو خامخا یې ورسره وکړو چې دا حاجي صاحب موږ دې ځای نه پوڅو دا حاجي صاحب موږ دې ځای نه لرې کړو حاجي صاحب راشه تاسو مسافرانو ورونو څومره ورونه دي پښتانه هغو تاسو څه هیلپ کړی څه تعاون کړی او دا ویډیو دومره شیر کړو جی سلام علیکم وعلیکم سلام دا خو یې ډېر ښه کار وکړو ځکه چې دې غریبانانو ول اوټ ورکړی و هغه دا واده کړی و چې زه به دا غریب ختموم او چې داسې روزګارونه یې ختم نه کړي نو غریب نه ختمېږي موږ په دې بالکل ډېر خوشحال چې بس چې څه اقدام کېږي ډېر ښه کوي ډېر ښه کوي بالکل ښه کوي ته مو هم چې پنجرې وړې زه هم چې ما نه دا سامان هم وړی دا هلک ډېر بار پروت دی
زه چې دیم رانه وړی چې بس بیخي کار روزګار مه کوه او بس بن اسرائیل به دنه جوړوم او بس تیاره به دله راځي بس څه کوئ چې تاسو کار روزګار کوئ بس موږ به نور څه یو موږ به نور څه ویلی نه شو په پیلنۍ ورځ باندې کار نه زړه موړ شوی نو بیرنۍ ورځ مې بس دغې را سره وکړه زیاتې منګه پکې لا دغه هم نه وښېده چرګ بچی او بس ویې وړه رانه صفا پنجره وه نوې پنجره وه ازنګي دې را لوشلولو دا دی پروت دی او دغه یې وړه پنجره یې وړه دې ماشوم خبر تاسو واورئ پیلنۍ په ورځ باندې دغونه کومه چرګو پنجره وه ونه یې وسله نو چا خبره چې دې به کاروبار ته نور مخکې څه طبیعت وشي بیا خلک وایي سوالګر پاکستان کې زیات شو نو اخر به څه کوي دا په پیلنۍ ورځ باندې دغونه پنجرې وسله افسوس حکومت ویل د غریبانو دپاره دا ډېر خلک وایي سیزونه یې ونه ګران کړو دا به راوتې نن به یو دا به چې راوتې کاروبار لپاره په کاروبار لپاره به دې همت کړی دا پنجره به تا په څو جوړه کړې وه دا به 6,000 روپۍ جوړه کړې او نو دې پکې 6 روپۍ پکې نه وي ګټلې په پیلنۍ ورځ باندې ونه اوچته پیسې هم نه وي پردۍ پیسې وي د دوکان په قرضې باندې قرض دغه دی دا هر څه چا نه قرضه اخیستې دا کرایه به 100 روپۍ وګټم ته کور ته بېوځم او جی بس تش لاس به کور ته ځو نو هلته به رامندې اوس 5,000 روپۍ دغه هم لګوي جرمانه خپل دغه 5,000 روپۍ جرمانه شوه 6,000 دی شوه او دغه خبره ته هم نشي دومره ګټلې نه او دغه هم نه پکې دغه قبضه که پنجره